अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أما بعد صالحات संग बूदी दिल खराश सालहा तू संग बूदी दिल खराश आजमूरा यक ज़माना खाक बाश दर बुहारा के शवद सरसब्ज संग खाक शौता गुल बिरो यद रंग रंग दरूद शरीफ हुआ है। हजरात उलमाए किराम और जमा मुहतरम मशरान और कशरान अजीजान, बाड़ा के यो मजहबी इज्तिमा के जमादा रुंबे जल्दे चिजस्ता सुमख तम मुखातिब अल्लाह दीऊ की चिजमा खुलेना दा से खबरी उजी चागमा और तासु द पारा द निजात जरिए द काफी मुदेना जमंग ददे आला के उलमा और तालिबान और हजरात दा तकाजावा अल्हम्दुलिल्लाह चागा नन खुदा पाक पूरा करा। अजीजानु ज़ देर लग वंदे वक्ता स्तासु मखे तरागलेम के देशी डेरुगत तकरीर दार ता उनकड़े शम सिर्फ जान सरा यो खबर अब पोयऊ
دا الله مهرباني دا قبایل چې دي دا تقریبا منځګزار خلق او دا کم الفاظ د قران چې ماوي دا تاسو روزانه په منځ کې بار بار وایي اهدنا الصراط المستقیم د دې دا معنا ده چې اے الله مونږ ته سم لار وښایه په دغه یو ټکی سره باس کوو چې ته په منځ کې چې خدای ته وایې چې یا الله ما ته سم لار وښایه نو سم لار څه ته وایي دغه یو خبره ده چې سم لار څه معنا ده کدا سم لار تا ته خدای خودلی او تبیا په زینا نستا مطالبه د خدای نه په منځ کې چې دا غلطه تبیا دروغ وای چې خدای ته سملار غواړي او خدای درته وخودا او هغه سملار باندې بیا زین تاسو خیال وکړئ چې یو سړی پولیټیکل تا درخواست تحصیلدار ته درخواست وکي نو داغه درخواست بار بار تپوس کوي چې تحصیلدار لمه درخواست ورکړې او پته ونه لګی دا بابوګانو نه تپوس اوس ډېر عادتونه مونږ نه خدای پاک وېست خو زه خپل قبایلی ما د تحصیلدار سلام کول د خدای د قبایلو د مشرانو نه وبس زکه چې د قوم مشر او لوی سپینګیره هغه بدونی می چټاکه تحصیلدار ته وایي چې صاحب سلام لراغلای نو زما نفس چې ده ادا نه گواره کوي زما څه کار دی چې د پاکستان افسر ته بزویم چې صاحب سلام لراغلای کتا سو په اهدنا الصراط المستقیم عمل وکړو په خدای قسم چې دا صاحبان بس تاسو دروازو کې تاسو سلام لري بیا په تمام فرنټیر کې الله چې کومه مهربانه نن په قبایلو کړی دي دای په چا نه دي کړی تاسو ته پکار دي چې څه خودداری ځان کې پیدا کړي څه قناعت ځان کې پیدا کړي او د عمراو او د سلاطینو سلامونه کول پرېږدي زکه چې دوی سره دي دوی سره څه دي دا خو ځان لګن کپان دي ټول ورځې پردي جیبونه شو کوي نو مونږ له بچره مهنت کوي مزدوری کوي منډه ترړې وهي او خپل ځان له خپل روټای ګټي کار مې څه دی چې زه روټای خپل ګټم او سلام بستا کوم بلکې سید القوم خادمهم تبرازه او زما تپوس بکې چې بیگا خدر ته تکلیف نه ما په خبرو پوهیږم دې ته سوچ کوئ دا پریدي قوم یو روبو چې هغه د دنیا په سینه باندې سورو
چې قبایلم دنیا کې څه شی دي. نن ستاسو د نااهلو مشرانو د لاسه تاسو دا پریدو وقار ختم. د نااهلو مشرانو د پاس برکتا دا پریدو هغه وقار او هغه روب هغه ختم شو. 70 لاک قبایلو باندې چې کشمیر به فتح کېده تاسو چې عمرې تاسو به بیا ګوګستو आवाज ونکړ. او بیا خبره ده چې په باړه کې کلاشن کوب ګرځاوا او ټوپکې ګرځاوا تماچ کوړای دې په غاړه کې اچولې ده. خو یو سړی او ښځه به ترې ډېره یارېده. ما خو پېژندی زما مخکې چې د توري خبره قبایلي سړی وکړي ماله جواب راځي. زه یو قبایلي په پېښور کې اوسېږم، یو اوسېږي ډېر، خو ملا قبایلی زه یو په پېښور کې اوسېږم. ستاسو د دوا برکت ته 40 کاله د پاکستان حکومتونو تورو خاورو لاړ خو بجلیګر مولای خرید نه کړ. دا وزارتونه دا کوسډب دا ما پس یو لسکرت کور تراوړ. نو اخیری جواب مې ورته داو کو چې زبا الله تاسو سره وزیر کېګم چې 1 کروڑ روپۍ راکې چې زه د لندن بانک کې کېدم. ویلات سلا ملزم الله سړیم سبب وازونه او تقریرونه کوم. خلک به وی راځي مړه دا دلم پرون وزیر مونږ له څکړي چې اوس راته وازونه کوي. نو چاډو دلته بیا اوسېګم نه لندن کې به اوسې. نو وزیر ما ته وی چې اسی دوسا انکو کې راته وی مالی سیټ کې شک ته پوهې چې تا ته په کوم نظر خلک ګوري. نو عرض مې داو چې ستاسو دوا پکار ده. زناس کوم په دې چې زه قبایلی ما او تاسو قبایلو د لاسه قبایل دنیا تباہ او برباد. نو یو سړی او ښځه ته ډېره یارېده او یو سړی نه اډو ښځه یارېده نه. ورته وی دا څه چل دی ما نه ښځه نه یریږي او تا نه یریږي. هغه ورته ما نه ښځه ځکه یریږي چې ما واده وکړو نو په ړومبه شپه په کوټه کې پیشو ګیره نو چا پیشو میاو وکړو نو ما چاړه راواغسته پیشو مې یو څو چړې وواله او کلمې مې تبار ویست. خزه مې ویریده چې خو دا خو په چړوم وال کوي. هغه چې زما خزه یریدلې ده نو ننم یریدلې. دې سړي خیال وکړو چې راشه ته پیشو کوټه کې ګیره کاو کدا خزه دې چرته ویریږي. نو دم بیګاله کوټې ته پیشو بوتلې ده او چاغي میاو کړي دې د په ور منډه کړي دا او پیشو یو څو چړې والے. نو خزه ورته وی چې آغا ای ترنکو او مردن گربه شب اوله وی اوس پیشوگان موا پیشووال د ډومبش په کار ده بڑوا ما ته پړومبش په پیجندل اوس کډيري پیشوگان وای مانش یې نستاسو دا وسلې ماته دا پیشو د میړه والا سو وسلې ښکاري. تاسو خیال راغی دلته نیغه نیغه ګرځوي را ګرځوي او شاید چې د توري وخت راشي چې بیا ونه کړی. تاسو پوه شئ. نو عرض مې دا او عزیزان چې تاسو تپوسو نکړو چې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما تا نه سملار غختوا 40 کال وشو 50 کال وشو چې زه درخواست کوم چې یا الله ما ته سملار وخایا اسملار می تر اوسه ونه لید. عزیزانو
تا درخواست وکړو خدای ته په منځ کې چې یا الله ما ته سملار وخایا قران درته داغه جواب وکړو چې سملار غواړي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین تاویلی اهدنا الصراط المستقیم خدایا ما ته سملار وخایا الله فرمایل چې هدى للمتقین دا قران سملار دا دې تا ګور او په دې روان با سملار د بل شنه عبارت نه ده سوا د قران نه او سوا د حدیث عزیزانو اصلی دین قران او حدیث خپن شي مونږ کې علما شتا طالبان شتا مدرسې شتا چندې ورکوي ضرورت پورا کوي خدام چرېو نوې چې دا مولا ناشته دي طالب ته حدثنا وی یا قال رسول الله وی چې د دې څه مطلب دام چرېو نه ما نکو ما خامونس کې امام پس زور سره ناستو مو دیم ناستو امام چې درې رکعاته پوره شو سلورم تپاس نو دیور پس رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وکړ ما مې نکته وې چې دا تاخو منځ مات وې چې منځ دې دمات شکه محمد مالی په منځ کې د خبرې وکړې و چې په داسې داوود پسې منځ نه کیږي خبرې مې وکړې درې